الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی وهو الذي اخلیہ غزات تے یقبل التوبتا چی قبلوی توبی لرا عن عباده دخل بندگاننا ويعفو وعفو کوي عن السيئات دگناهننا ويعلم ودغ الله رب العزت پوهیږي ما په هغه باندې تفعلون چې تاسو یې کوئ. اوس عزتمند الله رب العزت فرمایي خدای هغه ذات یقبل التوبه چې قبلوي توبې لره عن عباده د خپلو بندګانو. نو ما ورته موږ ټول الحمدلله د الله بندګان ټول مسلمانان دي که کافران دي که هر څه دا ټول د الله بندګان دي. که کافر د کفر نه توبه وباسي نو الله یې قبلوي. تاسې څوک شته چې وایي الله یې نه قبلوي؟ الله یې قبلوي که نه؟ نو چې زه ته مسلمان یو الحمدلله چې موږ توبه وباسو نو الله بیا نه قبلوي؟ الله یې قبلوي خو موږ توبه هغه شان نه وباسو. الله رب العزت فرمایي اذا دعاني فاستجب لكم، کله چې تاسو زمانه دعا وغواړئ نو زه د الله هغه فورا قبلوم. یوه بیا خو توبه داسې ښکل پکار وي لکه یو بنده راغی جومات ته او هغه وی استغفر الله. ستا زمونږ چې عام څنګه عادت وي زر زر استغفر الله استغفر الله استغفر الله بس تسبیح زر زر واړو یا یو څه بل څه بس څه کیسه م جوړه کړې او په حقیقت کې توبه نه وي. اگر چې اثر یې شته بې اثره نه ده خو توبه دې ته نه شي ویلی. په خوله توبې وباسه چې موقع پېښه شي بیا د بل تنبیه وباسه. نو داسې کار چې سیدنا علي المرتضی رضی الله تعالی عنه تشریف فرماو نو سیدنا علي صاحب ورته وایي چې داسې کې دا توبه نه ده. دې خبرې ته سوچ کوي. علي صاحب ورته دا توبه نه ده. وایي توبه هغې ته ویلی شي چې ته ګناه نه توبه وباسې داسې چې په تېره ګناه باندې خفه یې. او توبه هغې ته ویلی شي چې ته په تیر وخت کې په ګناه باندې څنګه خوشحالېدې او خندا دې کوله چې داسې اوس د نیکۍ په حالت کې په تیر ژوند باندې ژړا کې الله ته ژړاګانې کې چې خدای پاکه خطا رانه شوې ده. بیا ورته وایي توبه دې ته ویلی شي چې مخکې ستا نه کوم فرایض وغیره پاتې شوي چې هغه ته ادا کړي. نو د دې وجې علما لیکي چې حقوق الله دوه قسمه دي. څنګه چې حقوق العباد خدای پاک چې دی د هغه بنده به معافي غواړي نو دغه شان حقوق الله دوه قسمه دي. یو حق داسې دی چې هغه ستا نشې مثال پته یو کس نه نشه شوي ده شراب یې څښلی دی نو د هغې خو به الله ته توبه وباسي معافي به ورته الله وکړي. خو بعضې د الله حقونه داسې دي چې هغه بغیر د ادایګۍ نه کېږي. لکه په یو کس فرضي زکات پاتې دی فرضي حج پاتې دی مونځ پاتې دی نو که ده توبه وباسله یا پرې روژه پاتې دی به دغه عبادت پوره کوي. لکه دا لازمي دی دا زندګي یې شته وفا یې ورسره کړې ده نو الله رب العزت دې مونږ ټول له توفیق راکړي. اوس چې کوم بنده توبه وباسله نو تیره زندگی که د ده خراب او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ټول بني آدم چې دا ټول انسانان دا خطاکار دي. کل بني آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون. وی بهترین دا خطاکار هغه دي چې دا توبه وباسي. بهترین څوک دي چې توبه وباسي. خطا دا هر چا نه کېږي. انسان دی ستا نه به یو کېږي زما نه به بله ګناه کېږي. داسې نه ده چې زه ګنې بس دلته یم زه ډېر پاک یم. نه زما نه به یو کېږي ستا نه به بله کېږي. صرف رنګ به یې بدلېږي. دې چې زه به یې پټه کړم ته به یې ښکاره کړې بس دغه به کیسه. خو بهترین د خطاکارو کوم یو دی چې هغه توبه وباسي الله رب العزت ته. خو دا د بندګۍ یو دغه هم دی چې انسان دا ځان وګڼي چې زه د الله بنده یم. توبه خو دې ته ویلی شي. بله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای التائب من الذنب کمن لا ذنب له.
وی کم بنده چې توبه وباسله دې د ګناه نه داسې پاک شو لکه دا ډو ګناه کړې نه ده دا ډو ګناه کړې نه ده نو الله ربالعزت ترې له توفیق راکړي او چې چا توبه ایستې د هغې نه خدای پاک ډېر لوی لوی خلک جوړ کړي ډېر لوی لکه تا مخکې تاریخ مونږ ته پروت دی لکه حبیب عجمی رحمه الله حبیب عجمی رحمه الله چې دی دا یو کس ده به نن فلسفه به وایي صاحب هم خبره کوله اسې عام کې ته تذکرة الاولیاء کې شیخ فرید الدین عطار رحمه الله یې راغشتله لکه شان شیخ زکریا رحمه الله یې واقعه راغشته نورو ګڼو کتابونو هم راغشته د کابرینو اکثریتو راغشته حبیب عجمی رحمه الله سودخور انسان و ښه مضبوط سود به کو ابتدا کې او سود به ښه ډېر کو نو یو پیری کور ته او کور ته به هله تلم چې کله به مې سود واخسته داسې به نه تلم چې د ورځې سود به مې راوچت کړ نو هله به کور ته تلم نو سودا مې راوړه بیبي له مې ورکړه د سود په پیسو باندې یغه ته لږ ساعت پس وایي چې یاره تاسو راوړو هغه خو به اور باندې پراته د هغې نه خوړینه شانتې جوړه شوې ده د هغې نه خوړینه جوړه ده داسې ده وایي ما وایي چې بس اکه ویارېدم توبه مې وباسله چې توبه یې وباسله نو الله ربالعزت ته حبیب عجمی رحمه الله موږ چې نن یادو نو حبیب عجمی رحمه الله یو پیرا شیخ حسن بصری رحمه الله مشهور شخصیت دی تاسو به پیژنئ په امام حسن بصری صاحب باندې هغه پسې پولیس لګېدلې د حجاج بن یوسف ثقفي ظالمو په امن کې د 1,20,000 کسانو نه ابوالکلام آزاد صاحب چې د سرونه والده 1,20,000 کسان دا په امن کې سرونه والده جنګونه بیا نه کیسه په کعبه مبارک کې سلور میاشتې غشي ورولې خیر دا هغه پوج ورپسې شو حسن بصری صاحب پسې نو چې کله او د سره نو د په کور کې نو د وی چې وی دا حسن بصری څه شو ورته د کور کې نه من کاري نو خیر هغه د نواله د معلومه نه کو واپس راوته د ته وی چې لاړ وی دی باسي وی نو د ته بیا حسن بصری ته وی چې په کار تر سره وګوره دا دینه پټو مولا وته زو خو در او الله وی ته زما دي رښتیا او بچ کړ کما دروغ ویلو نو تبم کې وی زبم کې زما هم بدنامي او صاحب بدنامي چې دادو نو ویل تصوف خلک او دروغ وی یا لیدو ته زما د رښتیا او بچ کړو چې د ناغي درل نو ما الله تعالی سوچت کړ چې خدای پاک ته حفاظت وکړي دومره د دې مرتبه دومره په الله توکل ولې ما لري چې خدای حفاظت وکړي ته د توبې برکت دا او ته بیا د انسان نو حبیبان نور بلا واقعات د مشهور دي قرات کې لږ فرضي قرات صحیح خو معمولی چې دي نو داسې یعنی عجمی کنه حبیب عجمی رحمه الله امام حسن بصری سے یو پیرا راغی چې هغه د قرات ورته د منځ ته ورپسې ونځلېدو د شپې الله رب العزت خوب کې ولیدو خدای پاک زبتا تب ما ته په سبا باندې حاصل شي په سبا راته ملو شي وی تا ته خو هغه مز ملو شي چې زړه ته حاصل شي خو ته خپل هغه کې شامل نشو امام حسن بصری رحمه الله خیر نو دغه شان انسان چې توبه واسي الله رب العزت ورته باندې دروازې کولو کې د رزق دروازې کولو کې د عزت دروازې کولو شي د الله د رحمتونو دروازې کولو شي او هو الذي ودغ الله تعالی هغه ذات يقبل التوبه چې قبلوي توبې لره عن عباده د خپل بندګانو نه موسی عليه السلام دا یو بندو نوجوان کشر لکه هغه دومره ډېر ګناهونه وکړو چې دا خلک راجمع شو د خپل علاقې نه وباسي چې وی باسه ځنګل کې څه وخت پس بیماری ولګېد نو خدای پاک دی ول خدای پاک مور مې نشته یو روایت کې تر دې پورې راځي چې داسې الفاظ استعمال چې مور مې نشته پلار مې نشته رونه مې نشته چې ما سره اوس خلکو کټ ته خو چې دغه ناسیله ما کټ ته ما ته خو هېڅوک هم نشته بدن مې کار نه کوي بس تا ته بس صرف ته یې ځمه بس الله ته توبه شروع کړه نو یو روایت کې دا راځي چې دا فرشتې چې دي یا جنات چې چاپېره دا ورته د مور او پلار په شکل شو خدای پاک یې توبه قبوله کړه الله ته وزونه دغه حالت کې شروع او بلکې راځي چې نه دغه پکې نشته بلې روایت کې دغه تذکره خو الله ته وزونه شروع کړه چې خدای پاک زمانه ګناهونه شوي دي هر څه رانه ده مور مې نشته پلار مې نشته رونه مې نشته علاقه ختمه شوه ځنګل کې پروت دی تر دې چې بدن مې کار پرېښودو صرف ته مې که دا مې توبه قبوله نه کړه نو کم درته لاړ شي الله ته وزونه شروع کړو نو چې کله وفات شو نو موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه وایي پلانکي ځنګل ته لاړ شه هلته زما ولي یو دوست پروت دی د هغه جنازه وکړه اوچته یې کړه او کفن دفن ورکړه غسل ورکړو جنازې وکړه
خیر چې راوچته که چې خلک ولیدل ورته سم دا خو هغه کس دی چې موږ د ګناهونو د وجې اخلو. بیا الله ته سوال وکړو خدای پاکه څه معامله ده؟ وایي دنه هر څه کټ شو، هیڅ اوازونه یې کړي څوک له خوا نه و چې دله راغلی و، یو ماته اواز کړو چې ما ورته جواب نه یې ورکړی، نو زما او د عامو بندګانو ترمنځ بیا فرق څه شي؟ نو ګوره دکه الله رب العزت دی ښه توبه قبلوي. الله دې توفیق راکړي. نو الله ته به دعاګانې کوو، الله ته به داسې وچتو د ګناهونو توبه وباسو. خو د دې وجې باندې توبه نه پرېږدي، دا د شیطان یو چال دی. توبه خلک څه وایي هلکه که توبه مې وباسله بیا به دا ګناه کوو. نو لا توبې ښکینې د ګناه غم یې مخکې کړی وا چې ته په ګناه نه ستړی کړې خدای په بښنې نه ستړی کړي. اگر چې توبه دې ته وایي چې ته به بیا دا ګناه نه کړې، خو ستا به اراده مصممه مضبوطه دی که نه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. مضبوطه به ستا دا اراده وي چې خدای پاک اوسه پورې مې مونځ نه کوم دې نه پس به کوم، اوسه پورې مې روژه نه نیسېده دې نه پس به نیسم، اوسه پورې مې غیبت کوم اوس به نه کوم، اوسه پورې مې ږیره نه پرېښوده اوس به یې پرېږدم، اوسه پورې مې ویښته د سنتو مطابق نه اوس به یي، اوسه پورې مې د چا د عزت خیال نه ساته اوس به یې کوم. ته به مضبوطه اراده وکړې که بیا درته خطا وشو بیا توبه وباسه، بیا توبه وباسه. الله دې توفیق راکړي. نو دا د شیطان یو چان دی چې مونږ توبې ته نه پرېږدي، توبې ته په دغه لار راتاوېږي. هلکه که توبه دې وباسله، هلکه که چا په نفل ولیدې سبا کوی چې غلا دې کوله نفل هم دې کول، دواړه کار دی. داسې نه دي پکار. وهو الذي خدای هغه ذات يقبل التوبه چې قبلوي توبې لره عن عباده د خپلو بندګانو نه. نو هلکه که هر څومره ګناهګار ګوره چې یو بنده ګناهګار وي الله ته توبه وباسي، الله ورته بیا وایي د خپلو بندګانو نه. نو چې خپل بنده درته وایي ولې ورته نه راځي؟ الله دې توفیق راکړي. ويعفو وبخنه کوي عن السيئات د ګناهونو نه. نو دا واړه ګناهونه چې کوي ته چې جومات طرف ته راځې په دې قدمونو معاف کېږي، د نیکۍ طرف ته ځې په دې معاف کېږي، اودس چرندام کې په دې باندې معاف کېږي، او غټ ګناهونه دا په توبه معاف کېږي. الله یې توفیق راکړي. ويعلم ودغه الله تعالی پوهه دې ما په هغه څه باندې تفعلون چې تاسو یې کوئ. ويستجيب الذين دعا قبلوي د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړي دي. نو شرط یې پکې ولګو کاکا د کافرانو دعا په عام منظر کې نه قبلېږي، دا د کافرانو دعا نه قبلېږي. وعملوا الصالحات او عمل کوي د نیکۍ. ويزيدهم وزياتوي دي لره من فضله د فضل خپلنا. الله رب العزت ته دعا غواړه. نو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس شيء اشرف على الله من الدعاء. وی د الله رب العزت په نسبت باندې ورا محترم او ډیر خصيص د دعا نه بل نشته چې مونږ غواړو که حاجت هم ستا دی خو الله ته ډیر خوښ هم دی چې دا بنده ماته لاس نیسي. الله یې توفیق راکړي. او بل حدیث کې راځي الدعاء مخ العباده. دعا چې دی اصل د عبادت دی، اصل عبادت دی. چې ته دعا کې کنه نو عاجزي د الله رب العزت ته هم په دې کې د الله نه وغوښتنه د الله رب العزت درته دعاګانې قبلوي. نو د الله نه به دعا غواړو. والکافرون او کافران لهم د دیو د پاره ګوره دلته دعا ذکر کړه او ایمان یې ذکر کړه ډایرکټ ورپسې چې دا کافران د ظالم زامن دعا نه غواړي. والکافرون او کافران لهم د دیو د پاره عذاب شدید، عذاب سخت دی. الله دې وساتي. ولو بسط الله الرزق او چرته فراخ کی الله فراخ کړی وی الله رب العزت رزق لرا لعباده بخبل بندگانو باندې لبغون البته دی فساد کی بغاوت بو کی خامخا بغاوت بو کی فلاب دی بسمکا کی که الله رب العزت د ټول خلق د رزق فراخ کی یا د ټول یو شان کی نو بیا خو بغاوت شي کاکا چې دا ټول سره برابر شي په یو کور کې چې برابر شي نو بیا خلک یو بل نه مني اشتراکیت والا لګیا مونږ دا کوو هغه کوو. کاکا دا خو ستاسو نظریه ده، ستاسو نه مخکې دا د کسرایي د ایران والا چې کوم د هغه دور کې یو کس پیش کړی و دا نظریه او دا نظریه دا څه کې هغه پکې تر دې پورې د ظالم زوی تلي هغه وایي چې دا هر څه خو یو شان مساوات تر دې چې په ښځه کې اشتراک پکار دی. دا خدا نظریه والا هم دې وساتي دا هغه دومره تیز تلي. نو دا نه ده الله رب العزت وایي که هر بنده ټول یو شان شي
نو بیا خو به چې تفاوت پکې رانغی، کار روزګار به په ټپه شي، هر څه به دغه شي. نه، الله رب العزت دوی په دې کې اتار چړاو. بنیادي د اسلام دا اسلامی قانون، اسلامی چې کوم نظام یې پای کې بنیادی ضرورت چې کوم دي، کور وغیرہ بنیادی چې کوم دي، هغه خو ټول یو شان دي، ټول نشته. او د هغې نه ما سوا نو څوک به خان وي، څوک به نواب وي، څوک به غریب وي وغیره، دا خو شته. دا خو قانون دی چې دی په خانه کې خدای څنګه یادوي، دی په غریبۍ کې څنګه چلېږي. ولو بسط الله الرزق، او که چېرته پراخه کړی وي الله رب العزت رزق لاره لعباده بخبل بندگانو باندې لبغوا نو خامخا به دې فساد کړی فی الارض په ځمکه کې. ولکن ينزل، لیکن الله رب العزت نازلوي رزق لرا بقدر په اندازې سره، ما هغه اندازې سره یشاء چې دی وغواړي. انه یقینا دغه الله تعالی بعباده بخبل بندگانو باندې خبیر خبردار دی، بصیر لیدونکی دی. وهو الذي دغا الله تعالی ينزل الغيث، نازلوي باران لرا، الله باران کوي. وکړه من بعد ما رسدها ونا قنتو آیسو، چې خلک نا امید شي، خلک نا امید شي چې هغه بس باران بالکل نه کیږي، هغه ټیم الله باران وکي. وينشر رحمته، او خوروي رحمت خپل لرا. وهو الولي، دغه الله تعالی کارساز دی. الحمید، او د صفت بیان کړی شوی دی، دغه تعریف کړی شوی دی. ومن آیاته، او د نخ د الله رب العزت نا خلق السماوات، پیدایش د اسمانونو دی، والارض، او د ځمکې دی، وما بث فیهما، وما خلق فیهما، او هغه چې پیدا کړی دی په دې دواړو کې، یا او هغه چې خوار کړی دی په دغه دواړو کې، من دابت، د هر قسمه زنده سرنا. نو څه به چې دی کرغوړ وي، چېرته به چې دی مار وي، چېرته به چې دی لړم وي، چېرته به انسان وي، چېرته به جنات وي، چېرته به فرشتې وي، دا ټول یې په دې ځمکو اسمانونو کې خوار کړي دي. دا د الله رب العزت د نشانونه. وهو على جمعهم، ودغ الله تعالی د دې پر جمع کولو باندې اذا په هغه وخت یشاء چې وغواړي قدیر قادر دی. الله چې کله وغواړي نو دا ټول مخلوقات چې دا رايوځي کولی شي په دې کې د الله رب العزت په قدرت کې هیڅ کمی نه راځي. او الله رب العزت څوک داسې نشي کولی چې وایي زه نه راځم نو پلانکي دې راشي، دا کیسې نشته. الله په دې قادر دی. وهو الذي خدای هغه ذات يقبل التوبه چې قبل توبې لرا عن عباده د خپل بندګانو، ويعفو، او عفو کوي عن السيئات د ګناهونو، ويعلم، او دې پوهه دې ما په هغه باندې تفعلون چې تاسو یې کوئ. ويستجيب الذين، او دعا قبل د هغه کسانو آمنوا چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات، او عمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ويزيدهم، وزیادوي دي لرا من فضله د خپل فضلنا، الله دې را نصیب کړي. والکافرون، او کافران لهم د دیو د بار عذاب شدید، عذاب سخت دی، الله موږ ساتي. ولو بسط الله الرزق، او که چېرته پراخ کړی وي الله رب العزت رزق لعبادي د خپلو بندګانو دپاره، لبغوا، البته دوی به فساد کړی، بغاوت به یې کړی فی الارض په ځمکه کې. ولکن ينزل، لیکن الله رب العزت نازلوي بقدر په اندازې سره، ما هغه اندازه یشاء چې الله وغواړي. انه یقینا دغه الله تعالی بعباده په خپلو بندګانو باندې خبیر خبردار دی، بصیر لیدونکی دی. وهو الذي ودغ الله تعالی ينزل الغيث، نازلوي باران لرا من بعد ما رسدها غنا قنتو چې دا خلک نا امید شي. وينشر رحمته، او خوروي دې خپل رحمت لرا. وهو الولي، دغ الله تعالی کارساز دی، الحمید، وصف بیان کړی شوی دی. ومن آیاتی، او د نخد الله رب العزت نا خلق السماوات، پیدایش د اسمانونو دی، والارض، او د ځمکې دی، وما بث فیهم، او هغه چې خواره کړي دي په دې کې من دابت، د هر قسمه زنده سرونه. وهو على جمعهم، او دغه الله رب العزت د دې پر جمع کولو باندې اذا په هغه وخت چې وغواړي یشاء، اذا په هغه وخت یشاء چې وغواړي قدیر قادر دی، الله چې کله وغواړي نو دا را جمع کولی شي.